البته مونږ په هغه وخت کې د خپلو ځوانانو دپاره دا سکیمونو باندې کار شروع کړی و چې یو خو مونږ ډېر میګا سکیمونه لکه مونږ سپورټس کمپلیکسز پلی ګراونډز چې یاره دا په مثبت سرګرمو کې مونږ انګیج کړو تعلیم چې دی تر ګریجویشن پورې د مونږ په باړه کې دوی ته اکسس میلو شي چې کم خلک په غربت کې د 10 نه پس سکولونه پرېږدي چې دا شی مونږ ختم کړو لکه 2 ډیګري کالجونه دغه سره مونږ د نوجوان دپاره په سمال انډسټري باندې ډېر په سپیډ کې کار روان و چې یاره مونږ دغو له روزګار ورکړو دغه ماینز او منرل چې کوم ایکټ و هغه مونږ د قبایلو ایکټ ته راوړولو ځکه چې په دا کې کار بند و نو مونږ د روزګار دپاره ډېر یو انتهایي ښه کوششونه شروع کړي وو چې یاره مونږ د کوم نوجوان نسل دی چې دا مایوسه نشي دا داسې طرف ته لاړ نشي چې په علاقه کې بیا هغو نه تکلیف وي و دود د ژوند چې دی دا متاثره شي نو د هغې دپاره خو مونږ ډېر ښه اقدامات روان کړي وو خو هغې باندې تقریبا 15 شپې کوله وشول چې هیڅ پیشرفت بیا ونه شو لکه په کور دی چې مونږ چې کم نوجوان یا ځوانان دي د هغو د روزګار دپاره ډېر انتهایي لکه په تیزۍ سره اقدامات په کور دي ځکه چې مونږ د علاقه صرف په دا نه ده چې اپریشن وشي بس یاره دغې څه بیا امن نه وشي اپریشن څه کله امن نه راځي اپریشن نه بعد چې کوم اقدامات دي هغه مونږ ته په کور دي چې یاره مونږ خپل نوجوان نسل له تعلیم ورکړو روزګار ورکړو تفریحي سرګرمۍ ورکړو نو لکه د دغه شي په اوږدان وي هسې اپریشن وشي په هغې کې کولیټرل ډیمیجز هم وشي د مقامي خلکو املاکو ته نقصان هم ورسیږي و ځکه اوس خلک د حکومت سره ودرېږي نه ځکه په اعتماد هم نه کوي چې وروستو بیا د همداسې پرېږدي په ویرانو ویجاړو ځایونو کې لیارې اوبو تکلیف نو د دغې وجې نه موږ نوجوان نسل باندې ډېر غټ اثر کېږي لګیا دی تاسې ولیدل منشیاتو ډېر زیات یو رجحان روان دی د موږ په علاقو کې لکه آی روز ته ویني چې یاره پولیس هم مقابلې کوي او لکه دا شیونه مخنیوی په دا باندې نه کېږي چې پولیس دې پسې منډې وهي یا د آرمي راشي اپریشن دې وکړي دغې دپاره چې کوم مثبت سرګرمۍ دي په هغې باندې فوکس کول دي روزګار ورکول دي دغو له باعزته ژوند ورکول دي یا دغو د تعلیم فکر کول دي نو زه ویم چې بیا انشاءالله د موږ نوجوانو کې هغه صلاحیتونه شته دی لکه په سپورټس کې دي تاسې ولیدل شاهینشاه افریدي دی شاهد افریدي دی که نورې داسې موږ د کمبرخیلو مقامي لوکل خلکو اپنی مدد آپ کے تحت باندې په دا مارشل آرټس کې چې دي په دنیا کې د موږ د ملک نومه روښانه کړي دو نو زه ویم چې د ټیلنټ کمای نشته دی په دا حلقه کې د ریسورسز هیڅ کمای لکه نشته موږ ډېره یو داسې حلقه دو چې لکه بزنس دپاره اکنامک زون دپاره موږ ډېر ښه لوکیشن دی بل ګوره موږ انډسټري دپاره موږ چې کوششونه روان کړي وو لکه ته وینې موږ زیات خلک په پنجاب کې انډسټري لګوي په هتار کې لګوي ګدون کې لګوي ځکه چې هلته سهولتونه دي دلته هغه سهولتونه نشته دی دلته هغه تو ته سیکیور نه یا تو چې کم ایسیټس دي سیکیور نه وي دغې دپاره موږ ډېر کوششونه کړي وو ځکه چې موږ ډېر ښه یو لوکیشن دی د افغانستان د تورخم ګیټ په وجه باندې خو هغه کوششونه اوس لکه په هغې باندې هېڅ توجه نشته فوکس ټول چې دی بس هغه مال بړاو باندې خلک لګیا دي چې خپل بینک بیلنس جوړ کړي او په حلقه کې خو زه خاص کر وزیر اعلی صاحب ته دا موږ ریکویسټ کوو چې که په د تو پټینې ورکیم د موږ خیبر حلقه چې دو دا یو د نورو علاقو برابر رو نشي نو بیا خو مونږ کله سوچ هم نشو کولی ځکه چې مخکې مونږ د سوات د وزیر اعلی نه به غوښته کوله او هغه به مونږ کنوینس کولو نو ډېر یو مشکل کار دی دا نو زه ویم چې په کار دی چې په حلقه باندې په خیبر باندې فوکس وشي او په دا کې د دغو ځوانانو چې کومې مسلې دي چې دا په پرایورټي باندې حل شي